بسم الله الرحمن الرحیم د بډګرام میډیا ویورز مسان ناظرین تاسو ته پته لګیدلی چې زمونږ ایم پی ای تاج محمد خان صاحب چې دی هغه د سکل سنټر کوم په کوزبانډه کې دی ټیکنیکل سنټر هغه اپګریډ ک او هغه له د کالج درجه چې دا ورکړه وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان صاحب دی ټویټر په اجلاس کې دغه باقاعده توګه باندې اعلان کړی دې سره دا خبره دغه ځای کې که ختمه وي ښه به وه خو چونکې کله نه چې دا خبر په میډیا راغی نو دې سره نور خبرې چې دي هغه مخې ته رالي هغه خبرې دا دي چې سابقه ایم پی ای جناب نوابزاده ولی محمد خان صاحب او د قومي وطن پارټۍ چیرمن د بډګرام نثار احمد صاحب د هغې د طرف نه بیانونه مخې ته راغله هغو درې دعوا چې دا دعوا چې دغه یکسر مسترد کړه او وی چې د دې دپاره کوم کار چې دی دا مخکې کړی دی او د هغې څه ثبوتونه ایویډنس چې دي هغې هم مونږ ته راکړه په دې هکله باندې کې نثار احمد خان څه موقف لري هغه ټولو کې مخکې تاسو سره هغه شیر کوو د هغې نه وروستو د نوابزاده ولی محمد خان صاحب کوم موقف دی هغه تاسو سره هم شیر کوو او د هغې نه وروستو د تاج محمد خان صاحب چې کوم موقف دی هغه به تاسو سره هم شیر کوو نو تاسو خلک بیا هغې ته په خپله خیال وکړئ چې دې کې پکې کردار چا ادا کړی دی او مرکزي کردار پکې چا ادا کړه او د دې کریډټ چې دی هغه چا ته پکار دی دې سره به زه دا یو خبره بلوم کوم بډګرام ته زموږ منتخب نمایندګان چې دي دو لول میگا پراجیکټ راړی نشي په کتو کې دا راځي که چېرته د غلطۍ نه زه غلطي زه کوم که چېرته غلطۍ نه دو څه میگا پراجیکټ راړي نو هغې باندې کې دلته جنګ شروع شي څنګه چې مخکې د کیمپس خبره چې دا ستاسو په مخکې د په هغې د کریډټ جنګ بیا د زون 6 خبره په هغې د کریډټ جنګ اوس د ټیکنیکل کالج خبره ده په دې د کریډټ جنګ نو خلک چې دی دا کنفیوز کېږي موږ دا کنفیوز د خلکو ختمولو دپاره دا درې واړه چې په دې کیس کې درې دواګیر دي یو ایکس ایم پی ای دی یو موجوده ایم پی ای دی یو د قومي وطن پارټۍ چیرمن نثار احمد خان دا دي نو درې واړو موقف تاسو ته مخکې ږدو او تاسو چې دی نتیجه چې د هغې نه په خپله اخذ کړئ نو دې وخت کې موږ په ټلیفون لاین باندې کې موږ سره نثار احمد خان صاحب دی هغې سره رابطه کوو هغې نه دا تپوس کوو چې د دې ټیکنیکل سنټر اصل حقایق چې دي هغه څه دي احسان بھائی ډیره مننه ستا چې دا په یو اهم ایشو باندې دا سوال راوچت کړی دی دا په 2016 کې کله چې زموږ کولیشن ګورنمنټ کې آفتاب احمد خان شیرپا و نو دا ټیکنیکل وزیر ارشد عمرزی زموږ راغلی و کوزبانډې ته او ډیره لویه جلسه شوې وه د غټ پروګرام زموږ او په هغې کې باقاعده زموږ په سپاسنامه کې اوس هم د ریکارډ هغه هر څه ما سره ویډیو شته دی کله کومه جلسه شوه زموږ په هغې کې دا ووکیشنل سنټر هغه اپګریډ کړی او د دې منظوري دی هغه وخت نه شوې ده ټوټل ډاکومنټس ما سره موجوده دي او دویمه خبره دا ده چې د هغه وخت ایم پی ای چې کوم و نوابزاده ولی محمد خان نو د هغه هم په دې کې دغه هم سره شامل و مشاورت هغه سره باقاعده و د هغه نه بغیر ځکه چې هغه متعلقه هغه وخت کې زموږ د بډګرام ایم پی ای نو هغه په مشاورت باندې او د دې کوم سټرګل دی دا ولمون کړ دی او د نوابزاده هم دې کې پوره رول دی خو زه دا یو سوال کوم چې زموږ د بډګرام ینګ جنریشن له دا تپوس پکار دی موجوده ایم پی ای نه چې آیا دا 15 کاله چې ځای شله په دې باندې دوله به استاد پرویز خټک ته هغه وخت ویلي و چې دا به دې وخت د دې اپروول نه کوي او دو غټ رکاوټ د دو نو دا 15 کاله چې ځای کړ دي د دې بس کېږي او د دې ټوټل ریکارډ ان شاء الله په لایو باندې برازو په پروګرام کې اوس روان سفر باندې اسلام آباد ته او کله چې ته پروګرام کې دی with documents ثبوت سره د دې ټوټل ډاکومنټس ما سره دي او د دې ټوټل انټرویوز وبدي نو دا چې دا موږ کړ دې قومي وطن پارټي هغه وخت کې زمونږ په حکومت کې موږ ایسو او دا ټیکنیکل کالج موږ راکړی او زمونږ په دغه باندې شوی دی د چا څه قسم لاوي داوی نشي او کوم خلک چې نن دا خبره کوي چې
چې دا مونږ کړ دی نو زه خو ما دوی د سی پیک باره کې ولې خبره نه کوي چې د خلکو نه اونې پونې ځمکې واغستې د هغې تپوس نشتي زمونږ واټر چینل یې خراب کړې زمونږ روډونه یې خراب کړه په هغې باندې دوی خبرو کې او هغه کارونه د خلکو وکړي نو بلکې دا عموما احسان نه دی دا د دوی کار دی دا د دوی فرایضو کې راځي که دوی یو کار کوي موږ هغه اپریشیټ کوو خو دا کار کم از کم قومي وطن پارټۍ کړی دی او د دې ټول کریډټ چې دی هغه زموږ د قومي وطن پارټۍ ته راځي ډېره مننه موږ اوس تپوس کوو د نوابزاده محمد ولي خان صاحب نه چې هغه په دې عقلمندۍ کې څه موقف لري نواب صاحب ستاسو خواته نن راغلي یو دې پوښتنې له اصل کې زموږ په بډرام کې یو ټرین چې دی هغه متعارف شوی دی په کتو کې داسې راځي زموږ منتخب نمایندګان چې څنګه چې تاسو مخکې زموږ ایم پی ای پاتې شئ اوسني هم لول تاسو څه غټ میګا پراجیکټ راړلی نه شئ کله چې راشي نو د هغې نه وروسته په هغې باندې که جنګ شي یو وی چې دا ما کړ دی بل وی دا ما کړ دی زموږ په مخه د هغې اګزامپل موجود دي کیمپس ایشو چې دا هغه تاسو دغه کریډټ تاسو اغسته تاج خان دی وی چې دا من کړ دی بیا د زون 6 خبره ده په هغې باندې که اوسه پورې جنګ دی هغه تاسو وایي چې ما کړ دی 7 ته ما بوتللی او تاج خان وایي چې هغې دپاره زه مخکې نه لګیا کار کوم اوس نوې خبره چې ده هغه دا راغله د ټیکنیکل کوزبانډې چې کوم سنټر دی سکل سنټر د هغې ابریډیشن شی دی تاج خان وایي چې دا ما وکړو نو سر په دې حوالې سره تاسو د کریډټ جنګ کوئ او په دې کې ستاسو څه کنټریبیوشن شته تاسو د دې لپاره څه کړي دي که په دې حوالې سره موږ لږ تفصیل راکړو بسم الله الرحمن الرحیم جناب احسان صاحب خبره دا ده چې موږ خلک زموږ لیډران یا زموږ دې کې چې کوم خلک دي هغې یو حقیقت چې کوم دی هغه دنیا ته نه څرګندوي او خپل د ډسټرکټ ته دا نه څرګندوي صرف او صرف په میډیا باندې یا په سوشل میډیا باندې او په دې خبرو باندې خپل هغه کوي خو عملي جامه چې کومه ده دې تر اوسه پورې دې د دې نه مخکې چا خېجولې ده نه راتلونکي له هم دې هغه دي زما په 15 کالو 10 اور کې ما چې کوم خپل د بډاګرام دپاره کوم کوششونه کړي دي ټیک ته چې د پیپ یا د تعمیراتي کارونه چې زه په اپوزیشن کې هغه دومره نه دي خو د خپل دغه وس مطابق چې کوم دي هغه ما کړي دي خو چې په کوم شي باندې ما کار کړی دی لکه نن دا مسله راوچته شوه د ټیکنیکل کالج د ټیکنیکل کالج زه به دا هغه خبره کوم چې زه تا له پروف راکړم چې دا ما کړی دی هغه به تا ته ښیم احسان صاحب که نه مې کړي والله چې زه وایم زه دا هغه کوم زه د دروغو سیاست نه کوم او انشاءالله چې کوم سیاست کوم د سیاست به د بډاګرام د مفاد دپاره د بډاګرام د مستقبل د بچو دپاره خپل هغه کوم کارکردګي چې د ما کړې ده هغه به تا ته به وید د پروف ښیم ټیکنیکل کالج چې کوم دی د دې له ما خپل اپلیکیشن یو ورکړی چې هغه ډایرکټ یو چې کومه ده په 2015-16 کې هغه شوې ده او په هغې باندې یو ډایرکټ یو چې کومه هغه ایشو شوې ده د احسان نسیم صاحب زه به تاله هغه راکړم چې دا ډایرکټ یو ګوره دا کله شوې ده کله نه دا ټیکنیکل کالج منظور شوی دی یا څه شوي دي هغه چې د سی ایم ډایرکټ یو شي نو هغه د هغه دا په کوم ډیټ باندې شوې ده باقاعده ثبوت سره هغې کې ما ته کاپي هم شوې ده تا ته به زه هغه وښیم نو د ټیکنیکل کالج اوس فکر راپاسي په یو ورځ په جلسه کې وي چېرې ما مالدره ټیکنیکل کالج وکړم بل ځل هغه شو د افسوس خبره نه ده زه د بډرام د عوام ته یم او د نوجوانانو ته یم تعلیم یافتو ته یم چې سړو لږ ونه راویښ شي د خدای دپاره د حقیقت څه شي دی او بناوټ څه شي دی په دې باندې لږ غور وکړئ زما خدای التجا ده د خپل د عوام ته او د خپل د مستقبل د بچو ته دویمه ایشو چې دی د زون 6 دی اصل کې دا زون 6 نه اوستلی دی دا زون 7 دی ان د ریکارډ په دې باندې میټینګونه شوي دي د دې دپاره باقاعده کمیټي شوې ده زه یې تاله احسان صاحب باقاعده د دې پروف راکوم چې کله په دې باندې په کوم پاپولیشن د وجې نه څنګه چې په هغې باندې کوم محنت شوی دی دې باندې داسې نه لګي چې دا جنسک په یو سیکنډ باندې کېږي دې باندې کم از کم 2 کاله که 3 کاله ما په 2 کاله په دې باندې ما محنت کړی دی او هغه بیا یو هغې ته راغلی دی او هغه صرف او صرف د دغه معادله د دې خو پارټیانې بدلوي او موږ نه هغه کار کېږي نه هغه صرف د دې د وجې نه دی صرف او کیبینټ میټینګ نه دی شوي دی پکې صرف اپروول ته پاتې دی هغه دی په پرویز خټک باندې روکاو کړی زه هغه نه دی کړی اوس خو مطلب دا دی زمونږ دغه خان ایم پي ایز دی
دته گزارش کوم چې دا د زون 6 نه زون 7 نه او لته لاړ شي دا ډیټیل سره وګوره چې په دې میټینګ کې څه شوي دي هغه باقاعده د پروف پروت دی او ما سره هم د دې هر څه کاپیان نشته احسان صاحب چې څوک یې غواړي د بډګرام نوجوانانو د زما گزارش دی خدای دې بار راځي سړو د حقیقت لغونه وګوره د سوشل میډیا ولې ته ویلي دي چې سړو څنګه څه خدا خو په کار د حقیقت په دې دنیا کې چې د بډګرام مفاد د بار څوک کار کوي صحیح شو دې سره سره د کیمپس خبره چې هغه مو مخکې کیمپس خبره داسې ده احسان صاحب چې دا هم ما کړی دی دا گورنر بیتاب صاحب دغه نه ما هغه لیټر کړی دی هغه یونیورسټۍ ته راغلی دی په یونیورسټۍ کې دې میټینګونه شوي دي سینډیکیټ میټینګ کې دا پاس شوی دی دا د اپروول لتلی دی بیا د دې نه مرکز د دې لپاره منځله د فنډینګ شوی دی چې کله هغه دور کې هغه هم شوی دی د هغې ریکارډ هم موجود دی او تا وکته نو ته دې کې حقیقت ووایه چې څه شو بیا د سکل ډیولپمنټ سنټر باندې دی لاړل چې د هغې ته یې ووایي چې یاره دا یو کال یې راایثار کړه په هغې باندې دی منځله د میټینګونو وشول ټیوټا والو د دې نه انکار کړی دی سکل ډیولپمنټ دغه چې دی دا د مرکز دی او د مرکز دا هغې چې کوم دی دې سره یو اګریمنټ شوی دی او هغه اګریمنټ هم تا وکته خو هغه وګوره هغه څنګه دی هغه یونیورسټي کیمپس راغی بډګرام ګورنمنټ ډیګري کالج ته چونکې دی هغې باندې نه دغه کو نو هغه بله د هغې هغه لار نه وه هلته په هغې باندې ما یو اپلیکیشن کړی و د هغې نه اوس هم هلته ټیکنیکل سنټر چې کوم دی هغه د هغه پرایویټ هغه د پی آی یو والا هغې نه هغه شروع کړی دی الحمدلله په هغې کې 70 اوس ما په خیال د 70 نه راته غالبا ابا لکه هغې سره سیټونه نشتي هغه دغه شوی دی نو هغې باندې هغه ټیکنیکل کالج کوم دی هغه په دغه کې دغه شوی دی خو صرف کلاسونه سټارټول غواړي هغه خو ما ته خو د هغې دغه ښکاري احسان صاحب د دې دا مطلب و چې زه په اپوزیشن کې ناست وم چې کله دی په پارټۍ ته نیو نو هغه کار په هغې باندې څومره چې دی هغه ورک شوی دی هغه ټول تا وکتل چې زه دروغ وایم یا دا چیزونه نوي شي احسان صاحب تا ته زه یو گزارش کوم ته په بډګرام کې د ټولو د غټ مطلب د سوشل میډیا یو نمایندی او د اخبارونو سره هم دي هر څوم دي در سره خدای دې پر د حقیقت دې خلکو ته څرګند کړه ناظرین موږ اوس کانټیکټ کوو د وزیر اعلی معاون خصوصي جناب تاج محمد خان صاحب سره رابطه کوو هغې نه دا تپوس کوو چې دې ځای کې د کریډټ جنګ لول خو میګا پراجیکټ پروګرام ته زموږ منتخب نمایندګان چې دي هغه راړی نه شي که چېرته راهم شي نو په دغه لړ کې بیا د کریډټ جنګ وي نو تاج خان تاسو موږ ته دا ووایئ دا سکل سنټر د کوزبانډې چې دی دا تاسو اپډیټ که د دې دپاره په دې هکله تاسو څه موقف لرئ او دې سره سر نواب صاحب د هغې د طرف نه دا دعوه شوې ده چې دا هم هغو کړی دی او ایویډنس هغې سره څه ثبوتونه شته هغې دپاره چې هغو د اسمبلی په فلور باندې کوم کار کړی دی دغه شان زون 6 چې هغه اوس زون 7 دی هغې دپاره کوم اقدامات کړي دي د هغې ایویډنس هغې موږ ته ښودلي او د کیمپس حوالې سره هم نو په دې درې واړو شیزونو باندې کې اوسه پورې خلک په دې کنفیوز دی چې دا کارونه چې دي دا چا کړي دي بسم الله الرحمن الرحیم ډیره مهرباني احسان بھائی چې تا ما ته کال وکړو او زما د موقف د اورېدو زما له موقع راکړه د ټولو نه مخکې خو زه د بډګرام نوجوانانو ته او ټول ولس ته مبارکباد ورکوم چې الحمدلله په بډګرام کې پولیټیکنیک کالج چې کوم دی د هغې منظوري وزیر اعلی صاحب 2 ورځې مخکې ورکړه اوس تاسو چې ما نه کوم کوېسچن وکړو چې زمونږ سابقه ایم پی اے صاحب دعوه کوي چې دا ما منظور کړی دی زه په دې خبره ډېر زیات افسوس کوم چې زمونږ ایم پی اے صاحب 15 کاله په اسمبلی کې تیر کړي دي او هغه ته اوسه پورې ورته دا معلومات نشتی چې د ډایرکټیو تا ایشو کړی هم دا د ډایرکټیو هغه وخته پورې څه حیثیت نشته چې څو پورې هغې فاینل اپروول نه شوی داسې خو د وزیر اعلی د دفتر نه په ورځه کې 15,000 ډایرکټیوز ایشو کېږي د دې مطلب خو دا نه دی چې هغه 15,000 کارونه چې کوم ډایرکټیو شو هغه ټول وشو دې پسې بیا وروسته هم سټرګل غواړي منډه تړله غواړي او شی چې کوم دی هغه فاینل سټیج نه د هغې اپروول غواړي ما هم دغه طریقه استعمال کړه زه به لږ تفصیل تاسو ته دې باره کې ویل غواړم
په 2008 کې چې زه کله MPA شوم نو په هغه وخت کې هم ما بل تقریر کې هم دا خبره کړې وه ما ډېر زیات کوششونه کړي چې په بټګرام کې د پولیټیکنیک کالج منظوري وشي او الله تعالی مالا کامیابي راکړه د 2012 صوبایي زموږ کومه ADP وه په هغې کې په باینیم د بټګرام دپاره د پولیټیکنیک کالج سکیم چې کوم هغه په ADP کې شامل کړی شو دا په ریکارډ باندې دا خبره که تاسو څوک هم د 2012 ADP وګوري پرامنشل ADP نو هغې کې د بټګرام دپاره پولیټیکنیک کالج موجود و خو دغه خلک چې نن وایي دا موږ مزدور کړ دی د دې د ناهلۍ د وجې نه او د دې د کوتاهۍ د وجې نه هغه منصوبه چې کومه وه هغه بیا وروستو د ADP نه ډراپ کړه ولې چې 2012 نه وروسته 2013 کې الیکشن وشو او ما الیکشن وبیله او دغه زموږ نمایندګان چې دوی کې دومره اهلیت نو چې هغه منصوبه چې کومه ما په ADP کې شامل کړې وه هغه په ADP کې جاري ساتلې وې نو 2018 کې چې مالا خدای پاک موقع راکړه ما بیا دې لپاره کوششونه شروع کړل او وزیر اعلی صاحب سره مې بیا دا خبره وکړه چې موږ سره هلته کې سکل ډیولپمنټ سنټر کوزابانډه موجود دی مهرباني وکړئ تاسو هغه اپګریډ کړئ چې پولیټیکنیک کالج په بټګرام کې منظور شي او کار شروع کړي هغه بیا ټیوټا ته ډایرکشن ورکړه د ټیوټا حکام ته چې دې باندې تاسو ماته کیس پټ اپ کړئ نو هغې په هغې باندې باقاعده کیس جوړ کړو وزیر اعلی صاحب ته پروسیس یې کړو او د بورډ اف ډایرکټرز د اپروول نه بغیر دا نشوه کېدی 2 ورځې مخکې د بورډ اف ډایرکټرز میټینګ و د وزیر اعلی صاحب په سربراهۍ کې او په هغې کې الحمدلله د پولیټیکنیک کالج چې کوم دی د هغې منظوري وشوه او دې سره سره نورې منصوبې هم یو پکې د سوات د مدین علاقې دپاره مدین چې کوم حلقه ده هغې دپاره هم د پولیټیکنیک کالج منظوري شوه نو هغه دې هم زموږ MPA صاحب سابقه MPA صاحب به دا وایي چې هغه هم ما منظور کړی دی دا داسې خبرې دي چې زه خو افسوس خبره کوم په دې خبره کوم چې په خپله یو کار یې نشو کولی زموږ د 15 کاله چې کوم دي د قوم هغه ضایع کړي دي که هغه 15 کالو کې پرویز خټک زموږ وزیر اعلی نه وی او هغه زموږ په وینا باندې په بټګرام کې کارونه نه وی کړی حالانکه زه خو نمایندګي ما سره نه وه خو ما هغه 15 کاله منډې تړلې ولې الحمدلله د کروڑونو روپو سکیمونه مې بټګرام دپاره راوړي که هغه ما نه وی کړی نو زموږ بټګرام خو دغه 15 کالو کې داسې بې یارو مددګارو لکه چې زموږ اړو نماینده دي اوس بعضې خلک پکې زموږ سابقه MPA صاحب بعضې خلک نه هغه دا وایي چې زه اپوزیشن کې وم په اپوزیشن کې خو نور خلک هم وو هغې خپلو حلقو دپاره کوششونه کړي دي او هغه هم د پرویز خټک په دور کې کروڑونو روپو سکیمونه منظور کړي دي خو خبره د اهلیت ته زموږ 15 کاله چې کوم هغه د قوم ضایع شوي دي اوس دې سره سره د یو بله خبره کول هم غواړم چې د زون 6 خبره کېږي ما بله ورځ خپل تقریر کې دا خبره هم کړې وه چې دې دپاره زموږ سابقه MPA صاحب برټول کوشش کړی خو ناکامه شوی چې ناکامه شو د هغه ټینور ختم شو خبره پاتې شوه کله چې زه رالم اسمبلی ته دوباره نو ما هغې دپاره په اسمبلی کې بیا قرارداد راوړو او په هغې باندې یو نوي سر نه موږ کار شروع کړو په هغې کې اوس کمیټي جوړه شوې ده های لیول کمیشن جوړ شوی دی چې په هغې کې د 6 MPAs ممبران دي 3 د اپوزیشن دي 3 د حکومت دي او ورسره یو زه ممبر یم موږ سره لا منسټر چې کوم دی هغه د دې های لیول کمیشن چیرمین دی او په هغې کې څه ریټایرډ او څه موجوده بیروکریټس هم شامل دي په هغې کې لا سیکرټري دی اسټابلیشمنټ سیکرټري دی ورسره زموږ د پبلک سروس کمیشن چیرمین صاحب دی او یو بل کس دی د پبلک سروس کمیشن عہدیدار دی ورسره ریټایر بیوروکریټس کې زموږ سابقه لا سیکرټري عارفین صاحب دی او یو بل سابقه سیکرټري دی مشتاق جدون صاحب او نور پکې 2-3 ریټایرډ بیوروکریټس دي های لیول کمیشن زموږ ډېر میټینګونه شوي دي او انشاءالله ما د الله تعالی نه دا امید دی چې موږ به په یو نتیجه باندې ورسېږو په هغې باندې مختلف ډسکشنز کېږي چې کله زموږ میټینګ وي چې په یو زون بل پکار دی یا 2 زونونه پکار دي یا 3 زونونه نور پکار دي نو په هغې باندې کار موږ کوو لګیا یو او انشاءالله امید دی چې موږ به د دې څه حل راوباسو او چې څو پورې هغه
موږ یو کنسنسس ته نیو رسېدلي، یو ټول کمیشن په یو خبره باندې متفق ني. دا خبره چې کوم ده زه هم نشم کولی چې بل زون موږ جوړ کړو خپل علاقې لپاره یو غټه کارنامه وکړه. نو زموږ ایم پی ایس خو کوشش کړی، سابقه ایم پی ایس خو خپل کوشش کې ناکامه شو. یو خبره دلته دا کول غواړم که زموږ ایم پی ایس دا خبره کوي، سابقه ایم پی ایس چې ما زون 6 جوړ کړی دی یا د بډګرام دپاره مې زون د نوجوانانو دپاره جدا زون جوړ کړی، نو بیا خو دې ووایي د قوم په مخ کې د اعلان وکړي چې موږ خپل دا کوششونه چې کوم دي دا پرېږدو. او که نه هغه په دې خبره هغه ته پته ده چې زه دا خو دروغ وایم لګیا یم، د قوم د ګمراه کولو کوشش کوم، دا زما نقصان نه کوي، دا د قوم نقصان کوي چې هغه داسې قسم خبرې کوي. ځکه چې زون ونشي نو دا زموږ د نوجوانانو نقصان دی او زه نه غواړم چې زموږ د نوجوانانو نقصان وشي. هغه چې هر څه وي هغه به خپل په ځای باندې وي، خو زما کوشش دی پولیټیکنیک کالج کې الله تعالی زه کامیاب کړم. د 6 لپاره زموږ بھرپور کوشش دی او د های لیول کمیشن چې موږ کوم یو نتیجې ته ورسېدو دا شی به هغه خپل ریکمنډیشن چې کوم دی هغه به بیا موږ کیبینټ ته وړو او کیبینټ د اپروول نه وروسته چې کوم دی هغې باندې موږ بیا عمل درآمد کیږي. دې سره سره زه دا خبره کول غواړم چې بعضې خبرې ما ته دا هم رسېدلي دي چې بعضې خلک دا وایي چې دا سکندر شیرپاو اعلان کړی و او دا ارشد عمرزی اعلان کړی. زه په دې خبره هم افسوس کوم که په تش اعلاناتو باندې کارونه کېدی. دا خو زمونږ د اباسین ډویژن اعلان حیدر خان په 2011 کې کړی. په کار دا چې بس هغه اوس هم جوړ په اعلاناتو باندې کېږي، نو بیا خو زمونږ اباسین ډویژن جوړ دی. ځکه چې دغه صرف د سکندر شیرپاو منسټر و هغه اعلان کړی یا ارشد عمرزی هغه سره محکمه و هغه اعلان کړی. حیدر خان خو زموږ د صوبې چیف ایگزیکټیو نو د هغه اعلان چې شوی دی بیا خو مطلب دا دی چې اباسین ډویژن جوړ دی. ما ته خو اباسین ډویژن نه ښکاري. هغې دپاره زه هم اوس کوششونه ما شروع کړي دي انشاءالله. او خو اسانه خبره نه ده. زه خپل نوجوانانو ته دا خبره کول غواړم، د بډګرام ولس ته دا خبره کول غواړم چې دا دواړه خبرې چې کوم دي زون 6 یا زون 7 جوړول یا زون 10 جوړول په صوبه کې نور زونونه جوړول دا دومره اسانه خبره نه ده. د هغې دپاره زه بھرپور کوشش کوم او الله تعالی دې وکړي چې الله تعالی دې موږ په دې کې کامیاب کړي. او دغسې اباسین ډویژن دپاره هم زه کوششونه کوم، خو هغه هم دومره اسانه خبره نه ده ځکه چې اوس د کوهستان 3 ضلعې دي، موږ بډګرام ورسره تورغر دی. څو پورې موږ سره د کوهستان ایم پی ایس په دې کې اګري ني چې بټګرام چې اباسین ډویژن د جوړ شي او بټګرام د هډ کوارټر شي، نو هغه پورې دا زمونږ دا منصوبه چې کوم ده یا زمونږ د خواهش دی پوره کېدی نه شي. نو هغې سره ما ریکویسټ کړی دی، زمونږ هغې سره میټینګ شوي دي، موږ ورسره بیا هم میټینګ کوو چې هغې موږ سره په دې باندې اګري شي چې اباسین ډویژن د جوړ شي او بډګرام د هډ کوارټر وي. نو بیا به انشاءالله تعالی موږ مخکې ځو، وزیر اعلی صاحب سره به خبره کوو او بھرپور کوشش به کوو چې دا اباسین ډویژن جوړ شي. زه یو خبره اخري کې کول غواړم خپل نوجوانانو ته د بډګرام ولس ته چې زما مشن دا دی، زما د خاندان مشن دا دی د بډګرام خوشحالي او ترقي. او الحمدلله دا خبره د چا نه پټه نه ده چې په بډګرام کې څومره ترقیاتي کارونه شي دي، که هغه ایجوکیشن سیکټر کې دي، که هغه روډ سیکټر کې دي، که هغه نور دي د اوبو دي، که هر څه دي. 98% چې کوم دي هغه الحمدلله موږ کړي دي، ترن خاندان کړي دي. په دې دوران کې نورو خلکو ته هم موقع ملاو شوې ده، د نمایندګۍ د صوبایي هم ملاو شوې ده، د قومي هم ملاو شوې ده. خو د افسوس خبره دا ده چې کله نمایندګي موږ نه بار تللې ده نو بډګرام د ترقۍ په ځای تنزلۍ طرف ته خلکو بوتلی دی. نو زما د دې خبرو پروا نشته چې څوک څه وایي، هغه به وایي. زما دا میشن دی چې د بډګرام کوم ایشوز دي، کوم غټ مسایل دي، هغې دپاره زه بھرپور کوشش وکړم او تاسو دا درخواست کوم چې تاسو دعا کوئ چې الله تعالی دې ما د هغې کې کامیابي راکړي. په هغې کې د اباسین ډویژن خبره ده، په هغې کې د نوي زون خبره ده، په هغې کې د کامرس کالج خبره ده، په هغې کې د پبلک لایبرري خبره ده او په هغې کې نور داسې ډېر څیزونه دي چې هغه زما په ذهن کې دي او زه به بھرپور کوشش کوم. باقي کامیابي او ناکامیابي دا د الله په لاس کې ده. او اخر کې بیا دا خبره کول غواړم چې زه دغه خلکو د خبرو پروا نه کوم، هغوی چې څه وایي هغه دې وایي. زما میشن دی ستاسو د خلکو
خدمت تاسو ترقی او خوشحالي او صرف دا درخواست کوم چې الله تعالی نه چې الله تعالی دې ما خپل په میشن کې کامیاب کړي چې د بډګام کوم ایشوز دي هغه الله تعالی دې حل کړي او زما د لاسه حل کړي آمین ډېره مهرباني